د کوزدر محکمه ځنګلات فارسټر د فارسټر رینج افیسر اسوسییشن کوزدر پخوانی صدر مشرف ګل په محکمه ځنګلات کې د نوکرۍ وخت په پوره کېدو 15 کاله عمر کې ریټایرډ شو. د مشرف ګل د ریټایرمنټ په سلسله کې اوسکۍ کې د ویدرنې غونډې تابع وشوه چې پکې د محکمه ځنګلات ویسټ ملکن سرکل کنزرویټر اصغر علي خان، ممتاز سماجی شخصیت حاجی امیر نوشاد، فارسټرانو پخوانی مرکزی صدر الحاج محمد زیب خان، حاجی محمد صادق خان، سید حسن خان ایډوکیټ ادینزی، ایس ډي پی او عبدالواحد بچا په شمول محکمه ځنګلات ګڼ شمېر اهلکارانو او عام ولس په ګڼ شمېر کې شرکت کړی. دستوره کې د محکمه ځنګلات د ملازمینو لخوا مشرف ګل ته د ګلونو ډالۍ وړاندې کړې شوې. په دې مقام مشرف ګل د راتلونکو میلمنو د زړه د اخلاصه شکریا ادا کولو سره نوکرۍ په حق لا وویل. فارس کې زه په 1950 کې برتي شوی وم. تقریبا شپږ دېرش کاله پکې ما ملازمت وکړو او د خپل وس مطابق مې ښه کوشش کړی دی د ونې نه بچ کولو، د بوټي د بچ کولو یا د سمګلینګ نه هر څه چې وو هغې باندې ما ډېر زیات ما کوشش کړی دی او د هغې نه وروسته الله رحم وکړو زه نن ریټایر شوم. د ریټایر نه وروسته تاسو دا زما د اکټیویټي نه دلته نرسري ځاله جوړه کړې ده او نو د پاریس د محکمې نه ریټایر شوم، خو د ونې بوټي نه یم ریټایر انشاءالله د ژوندونو پورې به د دې بوټي خدمت کوم. د دې نه موږ له الله پاک رزق راکړی، عزت هم راکړی. د دې په وجه په ټوله صوبه کې زما پہچان دی. د خدای فضل د بوټي په سر مې هر سړی پېژني. نو زه د الله پاک او د خپلو ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. دا خوشحالي اوښکې دي، تاسو د دې برګرو نه جدا کېدو اوښکې دي چې زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم. د دې نه علاوه زه څه نشم ویلی. تاسو کوم عزتمن لغوالي تاسو عزت درکړي. د مشرف ګل د کردار په حواله د کنزرویټر اصغر علي خان، حاجی امیر نوشاد، محمد زیب خان، سید حسن ایډوکیټ، مولانا عبید الله انور وینا وه. خو عام خلکو ته دې پته نشته دی. نو مشرف ګل چې د بوټي کم حفاظت کوي، په بوټي کم خفه کېږي، نو زمونږ زړه ده چې نن لکه دا کم کار کومه د بوټو په حواله سره، د ځنګلو په حواله سره، نو د دې زیات اجر به چې کم دی نو مشرف ګل ته ځي. که مشرف ګل زمونږ کلي ته دا نو را بدل شوی نو شاید چې تاسو خو مشرف ګل یاد کو وکیل صاحب خو کیدای شي ما هم دا کار نه کوو. په دې وخت کې مونږ د دې بیړه اغستې ده نو مونږ د فارس د ملګرو سره شا په شا ولاړ یو. بلکل داسې لکه مونږ کوشش دا کوو چې یاره بوټی مونږ چې کم دی نو نال کړو، د هغې حفاظت وکړو. بوټی نالول لږ دونه مسله نه ده، خو د هغې حفاظت چې دی دا ډېره غټه مسله ده. نو زه په دې موقع میلاو شو نو کنزرویټر صاحب ته دا درخواست کوم چې یاره دا د محکمې دغه دی د دې علاقې سره تعلق دی، د علاقه د دوی ده. نو دا د په دې نسبت سره د ملکن ډیویژن، خاص کر ملکن ډیویژن او خصوصا ادینزه او افر دیر لویر دیر، په دې کې په داسې انداز باندې د بوټو د نالولو کوشش وکړي چې هغه را روان نسل زمونږ د هغې نه مستفید شي. مشرف ګل فارسټر تقریبا د 35 سال سروس د بس ریټایرډ شو. هغه د ځنګلاتو د ترقۍ او د حفاظت لپاره ښه د بهادرۍ سره خپل هلې ځلې کړي دي. مونږ هغه کوم پروفیشنل لایف دی هغې ته سلام پیش کوو او انشاءالله تعالی مونږ به د هغې د دې فایدې او تجربې نه فایده اوچته وو انشاءالله. بریلینټ ایکسیلنٹ فارسټر ان ایسټ اف د ډپارټمنټ. نو د مشرف ګل خبره مې دا کوله چې هغه د اویرنس هغه ریکارډ قایم کو کم چې نه په دې صوبه کې شته نه په دې علاقه کې شته. هغه دا دی چې یو پبلک او یو داسې پبلک چې هغه ته زه عام پبلک زموږ په دې علاقه کې ذکر ویم چې په دې ملک کې خو ډېر لوی مالدار خلک شته، سرمایهدار شته، جاگیردار شته، خو د امیر نوشاد حاجي په صورت کې لکه د خدا اولنی سړی دی چې هغه په ذاتي حیثیت کې د دې ملک سره امداد وکړو او 200 چولې او د هغې خلکو له ورکړه د ګیس سلنډرې او د هغې سره د یو کال ګیس هم چې یاره دا تاسو استعمالوئ خو د ځنګل د کټایۍ نه قلار شئ. او الحمدلله د مشرف ګل دا کم مشن چې وو دا دومره په کامیابۍ سره دی چې تاسو له دې ځای نه هم لیدی شئ چې ځنګل په نظر راځي. مشرف ګل ډېر ښه کردار ادا کړی دی په دې ډپارټمنټ کې او د هغې زه تاسو ته ښیم چې هغه د فارسټ په اویرنس کې، په پروټیکشن کې او په پلانټیشن کې کوم رول ادا کړی دی دا ځان یو ځانګړی مقام لري. ولکه بوټي چې کوم دی
هغه د اوسکې په دې غیر کې د امیر شاه چې بداون به نل کړی دي لسته کبوټي چې کوم دی هغه نور په هغه نرسري کې لسته کبوټي هم باقي نرسري کې هغه وسته زین دوباره پلانټډ دا نرسري د دنزي نرسري فارم په نوم باندې بل نرسري جوړ کړل خلک چې ریټایر شو کور کینی هغه د ریټایرمنټ د پس هم چې کوم خپل حالت لري جاري ول وای چې دوی په خپل دور کې چې مونږ لیدلې بهترین خدمات لري زموږ په علاقه چې دا کم شینواله دی او کم فوټبال ده په دې کې د مشرف ګل بای د دوی کوششونه دي محنتونه دي فارش په دفاع کې په حفاظت کې یو کردار دی او دغه شان دی په فروغ او خورولو کې یو عظیم کردار دی چې باغې باندې وته خراج تحسین پېښ کو سلام عقیدت ورته پېښ کو الله جل شانه خدمتونه قبول وکړي د محکمه ځنګلات کوزدر فارسټر مشرف ګل د محکمې نه ریټایرډ شو خو د مشرف ګل د ونو بوټو سره مینا ختم نه ده او د اوسکې سره خوا کې په مین جی ټي روډ باندې د فارست نرسری نوي بوټو نالولو دپاره خصمانه د مشرف ګل د ونو بوټو سره مینا به دغه جذبه ژوندی ساتي. محمد اسرار، خیبر نیوز، اوسکې کوزدر.